والسلام جواب ورکړي قال يا قوم ازما قوم ارايتم ايات اسوين ان كنت على بينه من ربي زخو په دلیل باندې خپل رب طرفنا یو دلیل په بنیاد باندې خبرو ورزقني منه رزقا حسنا اگر قیمت خپل طرفنا روزي خو ما تاسو د مال دولت سره نشته تاسو په کاروبار کې زما ذاتي تسوین نشته چې باغی کار لرم زه د الله جل شانه طرف یو دلیل په بنیاد باندې تاسو حکم ورو وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه او دا هم نه غواړم چې د خبرې مخالفت وکم چې کوم کار نه تاسو منې کوم نه ټول تاسو منې کوم خپل هم دغه پابندي ما د کوم کارونه چې تاسو منې کوم خپل هم دغه مخالفت وکم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت زه ما بل څه مقصد نشته تاسو اصلاح تاسو چې مانه کې دي چې زه کوشش کوم هر مسلمان د دې خبرې مکلف دی د معاشري اصلاح لپاره خپل کردار ادا کوو د معاشري اصلاح لپاره خلق د نیکی طرف ته رابلل او د ګناه نه منع کول عبادت طرف ته اعمال طرف ته قران طرف ته منځ طرف ته دغه شانتي معاملات کې کوم غلطي کیږي ملاوت دوکان ناپتون کمی کیږي دغه مخنیوي لپاره خپل کردار ادا کوو خپل ان اريد الا الاصلاح ما استطعت زه تاسو اصلاح کول غواړم چې څونه مانه کې دي چې سبب کوم هر انسان خپل وس مکلف دی الله تبارک وتعالى د وس مطابق تخصص دی وما توفيقي الا بالله نشته زما توفیق مگر د الله مدد سګي د الله تبارک وتعالى مدد او په توفیق سره کیږي الله مدد او توفیق بغیر انسان یو سجده نشي لګول یو رکوع د الله جل شانه په حضور نشي کولی دا ټول د الله رب العالمین توفیق او کمال دی عليه توکلت و الیه انیب فغز توکل کوم او دغه طرف ته رجوع کوم د الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل کول او د خپل استطاعت او د خپل وس مطابق د معاشره اصلاح لپاره کردار ادا کول دا د انبیاء کرامو مشن تر قیامت پورې څومره مسلمانان چې راځي د هر مسلمان بالخصوص د اخري امت کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د دې امت خصوصیت دا چې دا په دې باندې د انبیاء کرامو هغه ذمہ داری د معاشره د اصلاح ذمہ داری اول خپل ذات اصلاح کول او بیا د ټول معاشره اصلاح کول هغه لپاره فکر مند کېدل او خپل صلاحیتونه د الله د دین سره بلندۍ لپاره صرف کول سره چې مخکې انبیاء کرامو ته ذمہ داری و الله رب کائنات دې امت ته ذمہ داری حواله کړې ده اني جاعل في الارض خلیفہ په بنیاد باندې او دغه شان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر په بنیاد باندې نو د خپل استطاعت مطابق د الله تبارک وتعالى فضل کرم سره کوم خلک چې په دې سوچ او فکر سره لګیاوي د دین په هر شعبه کې لګیاوي وما توفیق الا بالله د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت هغه خلک سره شامل حال موږ تاسو ګورو چې د دین څومره شعبې دي او لګیا د خدمتونه کوي الله تبارک وتعالى ورځ تر ورځې خپل ترقی ورکړي په شرط دي چې هغه طریقه د سنت مطابق وي او په اخلاص باندې چې حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم د شرک او د کفر سره د ناب تول کی د کمینا منو فرمایي پورا ناب تول تا پورا ورکوي د خلکو مالونه مکموي دې سره په دې ځمکه باندې فساد راځي او چې کوم حلال تاسو وګټئ او کوم حلال چې تاسو ته پاتې شي نو دا تاسو لپاره ډېر غوره دی ډېر بهتر دی که تاسو مؤمنان ایمان وروړئ او زه په تاسو باندې نگهبان نه یم قوم طرف نه جواب راځي هغه د آیت مبارکو کې ذکر دی چې شعیب علیه السلام ستا مونځ تا ته حکم درکوي چې موږ خپل معبودان پرېږدو ستا په وینا باندې یو او دویم دا چې ستا مونځ دا وایي چې موږ مال دولت به زموږ او اختیار به په هغې باندې ستا چلېږي ستا په خوښه به مونږ چلېږي او بیا استهزاء بطور استهزاء بطور خندا بطور تمسخر دا الله پیغمبر ته وایي چې ته خو ډېر ښه سړی او ته خو ډېر بردبار دا استهزاء او تمسخر په طور باندې دوی ورپسې آیت مبارکه کې د حضرت شعیب علیه السلام د حکمت او د بصیرت نه ډک جواب ذکر کړي ای زما قومه زه په واضح دلیل باندې د خپل رب طرف یم او هغه ماته رزق راکړی د خپل طرف نه بهترین رزق او زه نه غواړم چې د هغې خبرې مخالفت وکړم چې کوم څیز نه تاسو منې کوم زه صرف او صرف ستاسو د اصلاح اراده لرم او نشته ما څه طاقت او توفیق مگر د الله تبارک وتعالی طرف نه دی هم په هغه باندې زه توکل کوم او هم دغه طرف ته زه رجوع کوم قالوا يا شعيب عليه السلام اصلاتك ايستامن تأمرك تحكم كبي ان نترك چمتريدو ما هغس يعبد اباؤنا عبادت کولو پلارانو زمونږ او ان نفعل ايانا چمونږ ونقرو في اموالنا فمالون خپلو کې ما نشاء سچ مونږ واړو انك لانت بشكته حليم الرشيد بردبار خسړي قال دو يا قومي ازما قوما ارايتم ايات مني ان كنت كچريم سو على بينه فواضح دليل باندې من ربي دخل رب طرفنا ورزقني او اغرق ما منه رزقا حسنا خپل طرفنا روزي خو وما اريد او زنغوارم ان مخالفكم جز مخالفتكم تاسو سره الى ما انهاكم عنه دا هغه نه چې تاسو می تری منی کړی چې تاسو تری منک ان اريد زنغوارم الا الاصلاح مگر اصلاح مستطعت تر سوچ مان کینی شي وما توفيقي او رشت زما توفيق الا بالله مگر په الله جل شانه مگر د الله په مدد عليه توکلتم فغز توکلکم
وإليه أنيب وما أطرفت رجوعكم. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ټول ورځ د توحید دعوت به چلو او د توحید دعوت سره سره معاشرتی چې کوم بدې پکې وي، بد اخلاقی پکې وه، ناب کولو کې، پتول کولو کې، دوکا، د هغې اصلاح دپاره به کوشش کوو ټوله ورځ. او د شپې به ټوله شپه د عبادت په حالت کې به تېرو. کثرت سره به د مونځونو اهتمام کوو، ځکه چې انسان چې څومره کثرت سره مونځ کوي، فرض کوي، فرایض سره واجبات کوي، واجباتو سره سنت د سنتو پابندي کوي، سنتو سره نوافل کوي، نو دا د نوافل چې څومره دی دې سره انسان د الله جل شانه قربت او د الله مینه په زړه کې زیاتېږي. ښکاره خبره ده چې موږ تاسو ګورو یو مزدور ته مزدوري حواله شي، دیاړي حواله شي. یو مزدور هغه چې خپل ټایم مطابق هغه دیاړي پوره کړي او خپل پیسې والي مزدوري والي وځي. دویم هغه مزدور دی چې د خپل د دیاړي وخت پوره کېدو نه بعد لګیا دی، نور اور ټایم لګوي لله فی الله. ولې زیات وخت لګوي؟ ویره د مالک مال ضایع کېدو، مساله ضایع کېدو او خطر وه. نو ځکه ما چې بس لګیا اوسه ګنټه 2 3 5 شي نو خیر دی. نو دی مزدور نه مالک څومره خوشاله د په شانتي الله تبارک وتعالى چې کوم فرایض او واجبات به لازم کړی دي هغه به کوو، هغه بندګي ده، هغې نه بغیر خلاصۍ نشته. نو دین ما سوا چې کوم نوافل دی، مستحبات دی، سنت دی، د هغې پابندۍ سره الله تبارک وتعالى د هغه مزدور په شان کې ده. څنګه چې مزدور د مالک په نظر کې د هغه عظمت او د هغه عزت زیاتېږي، د په شان کې د الله رب العزت په نظر کې د الله جل شانه په نظر باندې انسان مقام مرتبه اوچتېږي. نوافل اهتمام سره، ذکر سره، د قرآن کریم تلاوت سره، دغه شانتي اشراق، اوابین، چاشت او عام نفلونه چې کوم منځونه دي سره د الله جل شانه قرب او محبت زیاتېږي. نو شعیب علیه السلام ټوله شپه به د مانځه په حالت کې تېرو. نو دوی ورته پیغور ورکړو: اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. ته خو ډېر مونځونه کوې، ستا دا مونځ دا وایي چې موږ خپل معبودان پرېږدو، او ستا مونځ دا وایي چې موږ خپل کاروبار کې به ستا حکم به چلېږي. نننی مسلمان هم دا حالت دی چې کله ورته ووایي چې یاره ستا دا کار د شریعت خلاف دی، ستا د کاروبار سره تجارت دا معاهده او دا اګریمنټ چې ته کوم کې لګیا یې دا د شریعت خلاف دی، نو مخکې جواب ملاوي یاره بس موږ مونځ اودس کوو او خپل دیني او مذهبي امور چې د جومات هدف پورې ساتئ. په جومات کې چې موږ ته د تجارت او د سیاست او د خلافت او د حکومت او د اقتدار دا خبرې مه کوئ، بس صرف مونځ او اودس او روژې پورې محدود اوسېږئ. کفر وشو په جومات کې چې د تجارت خبره وکړه، په جومات کې د سیاست خبره وکړه، په جومات کې د خلافت خبره وکړه، ظلم وشو، زیاتې شو، ډېر بد ګڼو. حالانکې دغه خلافت، حکومت، اقتدار، سیاست، معیشت دا ټول د دین اسلام حصه ده. بدقسمتي نه موږ تاسو مونځ روژه زکات د دین ویلې دی، او درې حصې دین چې دی کوم معاملاتو کې دی، په لین دین کې دی، او د هغه لین دین او معاملات او کاروبار او تجارت کې او د سیاست او خلافت کې دین نه کېدو په وجه باندې موږ تاسو نن په هر ځای کې والخو. نکل جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. سیاست نه چې دین اخو کې څه شي پاتې، تجارت نه چې دین اخو پاتې شو بیا څه شي پاتې شو. دغه شانتي په معاملاتو کې دین را نشي نو بې دیني ده. نو دوی پیغور ورکړو چې ستا مونځ دا وایي چې مونږ مال به زمونږ خوښه به ستا چلېږي. انک لانت الحلیم الرشید. استهزاء وکړه د الله پیغمبر پورې، ته خو ډېر بردبار ډېر ښه سړی، نعوذ بالله، ناشنا خبرې، مال به زمونږ خوښه به ستا چلېږي. حضرت شعیب علیه